بسم الله الرحمن الرحیم. دا مقدمه ابن صلاح دا فی علوم الحدیث. امام ابو عمر عثمان بن عبدالرحمن الشیخ زهری او صفحه نمبر 33. عبارت دا دی: وروینا عن مسلم انه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، انما وضعت ها هنا ما اجمعوا عليه. امام مسلم رحمت الله علیه نے مروی دا چې هغه دا فرمایي چې ما هر حدیث چې په خپل کتاب صحیح کې خپل کتاب صحیح کې ما هر حدیث صحیح نه دی چې هغه زما په دې باندې صحیح وي، بلکې ما خو دلته صرف حدیث نقل کړ دي چې د هغې په صحت باندې د خلکو اتفاق دی. قلت زویما دین مراد علامه ابن صلاح دی وی ارادا هغه ابن صلاح وی چې دین مراد دا دی چې الله دی زیات پیږي، والله عالم الله خپيږي، انه لم يزع في كتابه الا الحديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. کدن دی خپل په کتاب کې مگر هغه حدیث وجد عنده جاغا ځان سکا اخری پاکي شرایط صحیح او مجمع علیه دی باغی باندې اجماع شوه. اگر چند ظاهر شو دغه اجتماع فی بعضها انتباع، او بعضی روایتو کې په نس دی بعض معنی، یعنی هغه د خپل په کتاب کې صرف حدیث خدي چې د هغه کې دغه په نس معنی د صحیح کېدل متفقون علیه شرایط مدل شوی دي. اگر چې دا شرطونه اجتماع بعض په حدیثونو کې د بعض ائمه معنی ظاهر شوی دي. تشریح دی دا په دې تفریق کې مصنف یو غلط خیال تردید کوي. هغه دا دی چې تمام احادیث استیعاب شیخین او بعض خلق وی کړ دي. دغه خیال تردید کوي. دغه وجنا فرمایي چې شیخین نه تمام احادیث استیعاب کړ دي او نه استیعاب التزامی کړ دي. لکه مخکې عبارت کې تل دی کنه چې اغول کنا استیعاب کړ دي ټولو او نه دغه اهتمام کړ دي. لہذا دا خبره ویل چې شیخین صرف احادیث صحیحه اخراج کړ دي، یا دا بنا کر تمام احادیث صحیحه اخراج شیخین ہی کړ دي، دا غلط ده. د دې نظری په غلطیا معنی مصنف رحمت الله علیه په خپل د شیخین تصریحات پیش کړي لکه چې هغه بالکل واضح دي. لکه امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي بیما د طوالت ته خوف نه یو ګډوالي دی يرنا ډیر صحیح احادیث نه نقل کړي. امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې ما په دې کې هغه حدیث اخراج نه کړي چې هغه ما په دې باندې صحیح دي. او بل یو شیخ دی شیخ ابو شهبه رحم الله فرمایي عدم التزام د استیعاب باندې دلیل دا دی چې شیخینو ډیر داسې احادیث تصحیح کړل چې دغه اخراج شیخینو نه کړي. لکه امام ترمذی رحمت الله علیه په کثرت امام بخاری په حواله سره د حدیث تصحیح نقل کړي اور هغه حدیث صحیح بخاری کې نشته، نور ځای کې نشته. نو صحیح حدیثونه نور ځای کې ډیر زیات دي. لکه دوه هغه ذکر کړی چې باغی باندې اجماع شوی دا، یا د سلور ائمه باغی باندې اتفاق شوی. هغه سلور ائمه کم دي لکه اجماع، نو دغه نه مراد احمد بن حنبل دی، یحیی بن معین دی، عثمان بن ابي شيبه دی، سعید بن منصور خراسانی دی. دا 4 حضرات ناقدینو د دوی اجماع مراد ده، یعنی چې دې سلور کسانو چې کوم حدیث په صحت باندې اتفاق کړی دی نه هغه دغه حدیثونه خپل په صحیح کې ولې ځای ورکړ دي. اور علامه سیوطی رحمت الله علیه حافظ نووي نه نقل کوي چې ما اجمعو علینا سمراد دی هغه حدیث دی چې باغی په سند یا متن اعتبار سره دغه سکر روایتو کې درمیان کې اختلاف واقع شوی دی. او بیا په خپل فرمای بلا شوبه هغه چې مسلم په کتاب کې داسې ډیر احادیث انداز شته چې په کې سندن یا متنن د روایتو اختلاف واقع شوی دی، بلکې کوم حدیث په ذیل کې امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ویل دي نو خود دغه په متن کې قطاده د شاګردانو په میس کې اختلاف شوی دی. لکه استاد محترم په دوران درس کې هغه با فرمایي. او دارنګي امام بخاری په خپل ما ادخلت فی کتابه الجامع، امام بخاری رحمت الله علیه دی قول
دا چې ابن حجر رحمت الله علیه په مقدمه فتح الباری کې نقل کړی دی. هغوی ما ادخلت فی کتاب الجامع انما ضعتها هنا ما اجمع علیه، بلکې دلته هما حدیثونه خلج باغ من اجماع شوی دا. ځکه امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کتاب کې د باب تشهود کې فرمایي چې ما خپل په کتاب کې هر احادیث نه نقل کړي چې هغه ته صحیح وي، بلکې ما احادیث نقل کړ دي چې هغه په صحت باندې مجتمعين محدثین کرامو اجماع کړل. دغه وجنا علماء علامه بلقینی رحمت الله علیه محاسن الاصطلاح کې وایي ما اجمع علیه مراد شوی د امام مسلم مراد دغه څلور ائمه مراد دي: احمد بن حنبل، یحیی بن معین، عثمان بن ابي شیبه او سعید بن منصور، او دغه ناقدین دي اجماع دي. او باقی د دې خبرې فائدہ دا چې امام مسلم دا کول لیس کل شی عندي صحیح. د دې پس منظر دا دی چې عبدالله امام رحمه الله په باب تشهود کې حضرت ابو موسی شری رحمت الله علیه یو طویل حدیث طریقه د نماز متعلق روایت کړه او په دې روایت کې اختلاف ذکر کړ. د قاعده شاګردانو کې چې د سليمان تیمی دا حدیث و اذا قرأ فانصتوا نقل کو، چې کله امام قرات کوي نو تاسو چپ شئ، دا اضافه نقل کړه. او د قاعده دویم نور شاګردان چې کوم دي هغه د زیادتی نه بغیر نقل کوي لکه نو په دې معنی ابن اخت ابي نظر وی چې امام نه چاته پوسو کو چې دا اضافه صحیح ده، هغه فرمایل نو سليمان نو غټ حافظ تاسو بیا تلاش کوئ، هغه خدای اضافه او زیادت الثقه مقبوله، زیادت الثقه مقبول دی او هغه د زیادت ذکر کړ دی. بیا سائل چې په یو دویم حدیث باره کې چې حدیث دی ابو هريره دی او دغه مضمون کې دی او صحیح بخاری کې نشته بلکې په نسائی کې دی، هغه ذکر کو او دغه باره کې تاسو کو بیا دې باره کې تاسو راځي دا هغه ته صحیح دی. بیا تاسو کو تابع دلته ذکر کړي ولې نه دی؟ په دې معنی امام مسلم وی لیس کل شی دی صحیح مذاق. دا ضروري ده چې کوم شی صحیح معادل ته معلومه راشله چې بخاری مسلم کې صرف حدیث صحیح نشتی، نور کوم شته لکه نور کومه شته.